الله هغه بنده خوښوي چې دی بې پروا وي، د خلکو جان او مال نه بې پروا وي. الله هغه بنده خوښوي چې خفي وي، چې پټ وي، ګمنام وي. ګمنام. بخاری شریف حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ما زال العبد يتقرب بالنوافل. وی زما بنده همیشه زما قربت ما ته نزدېقت پیدا کوي، په نفل سره پیدا کوي، په نفل سره دته زما قرب ملاو شي. فرمایي بیا زه د دې پاره یدوه د د لاس وګرځېږم، ورجلوه الله فرمایي خپې یې وګرځېږم. بخاري حدیث دی. فرمایي وبصره وسمعه زه د ده سترګې شم، زه د ده غوږونه شم. هغه څنګه وي؟ هغه داسې وي چې کله الله بنده ته خپل قرب ورکړي، لکه حضرت موسی علیه السلام چې الله رب کریم سره محو کلام شلو، نو دومره د غوږو طاقت زیات شلو، الله قرب ورته میلاو شو چې مختلفو کتابونو مختلف هغه ذکر کړي. چا 1 میل لیکلی دی، چا 10 میله لیکلی، چا 40 میله لیکلی دی، چې دومره په فاصلې باندې به حضرت موسی علیه السلام د میږي خپو آواز هم اورېدلو، چې الله قرب چاته میلاو شي. وی دقه انسان فرمای او حضرت موسی علیہ السلام فرمای که 1 میل په فاصله باندې هم لره چرته په تور شپه کې تور میګای تورې تیږې لاندې روان وي، فرمای زه بیا هم د خپو آواز اورم او زه وینم. دومره د سترګو هغه نظر زیات شي، الله قرب ورته میلاو شي. چې الله قرب ورته میلاو شي، نو حضرت یعقوب علیه السلام ناس په قنعان کې دی او زوی له مصر نه را روان دی، او سوی قرآن الفاظ دی انی اجد ریح یوسف، زه خو د یوسف خوشبو محسوس کوم، خوشبو محسوس کوم. د ایوې هفتې لار وه، 19 ډوډۍ حضرت یوسف علیه السلام ورور یهودا ځان سره اخیستې دي، خو دومره په شوق کې او دومره په محبت کې و چې هغه 7 ورځو لارې په 3 ورځو کې کټ کړه، او په دې کې د په دې ډوډیو کې د صرف 3 ډوډۍ وخوړلې، دومره په شوق کې او په محبت کې. دلته دی له مصر نه راووتو، حضرت یعقوب علیه السلام فرمایي انی لاجد ریح یوسف، زه د یوسف علیه السلام خوشبو محسوس کوم. څه شی؟ الله قرب ورته میلاو شي. چې الله قرب ورته میلاو شي، حضرت سلیمان علیہ السلام امتی دے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائی ایوکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، تاسو کې څوک داسې شته چې ملکه بلقیس تخت ما ته راوړي چې دی ما خواته را رسېدلی نه وي، دې نه مخکې الله فرمائی قال افریت من الجن، یو بد شکله پیرای پاسېد، وایي انا آتیک به، زه بیا راوړم قربان. وی څه ټیم پورې؟ وی قبل ان تقوم من مقامک، ای سلیمان علیه السلام د جلسه به د برخاست شوي نه چې زه بیا راوړم. 1500 کیلومیټر لار، 1500 کیلومیټر. ملکه بلقیس تخت په یمن کې پروت دی او سلیمان علیه السلام په یروشلم بیت المقدس کې ناست دی، نه ګاډي شته نه بل څه شته. نو الله فرمایي انه عبد عنده علم من الكتاب، الته زمونږ یو بنده ناس هغه ته موږ د تورات علم ورکړی، او آصف بن برخیا د حضرت سلیمان علیه السلام ماما زوی، هغه وایي انا آتیک، زه بیا راوړم. څه ټیم پورې بیا راوړم؟ وایي قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام دا سترګو باڼه به دې خوځېدلې نه چې زه به دا تخت راورسوم.